انسان ته کومره ضرر د په قسمت کې الله لیکلی دی او دا ټول پټول انسانیت او جنیت دا ټول راغون شي نو چې کوم تکلیف ته د په قسمت کې الله لیکلی دی د په تقدیر کې نو دا د څوک نشي لري کولی سوا د الله نه او چې کوم تکلیف او ضرر الله نه دی لیکلی دی د په تقدیر کې نو کو دا ټول انس او جنس راغون شي او دې ته تکلیف ورکول غواړي نو د څوک تکلیف نشي ورکول. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ضرب سورلے شاہ سور دے نبی علیہ السلام ته فرمائی وی کو دا ټول خلق راغون شي او تا ته تکلیف در کول غواړي خو الله پاک ستا په مقدر کې تکلیف نه دی لیکلې نو دا ټول پټول خلق تا ته تکلیف نشي در کول. اب یو ته فرمائی چې کو دا ټول پټول خلق راغون شي او دې ستانه سے تکلیف لري کول غواړي خو الله ستا په مقدر کې دغه تکلیف لري کول نه دی لیکلې او دې ستانه دغه تکلیف نشي لري کول نو سجګي په دنیا کې دا الله پاک جل شانه په خپل قدرت او طاقت سره کې اچا ته کوم دی الله محتاج نه کو بیماری راولي دا الله راولي کو بیماری لري کوي دا الله لري کی نو فرمایي چې و ايمسسک الله کو جری ورسیږي تا ته او ورسی تا ته الله پاک بدرن س ضرر نو فلا کاشفا نو هیڅوک لري کوونکی نشته دی له دغه ضرر لره الا هو سوا د هغه نه سوا د الله نه دغه ضرر لري کوونکی واسوک وي هغه یو الله وي و ايمسسکا او چرې ورسیږي کو الله ورسی تا ته بخیر سخیر نو فهو على كل شيء قدير نو هغه په هر چیز باندې قادر دی قدرت لرونکی دی او قسمت کې د خیر لیکل دی نو الله به د درسي کو قسمت کې د شر لیکل شوی دی نو الله به درته درسي بل څوک دې تری خلاصوي سوا د الله وهو القاهر او اغه الله زبردست دی اغه الله غالب دی فوق عباده خپل بندگانو باندې وهو الحکیم الخبیر او غا حکمت والا دی او خبردار دی په هر یو چیز باندې خبردار دی او په هر یو چیز کې د الله پاک جل شانه حکمتونه چې کوم دی پټ پراته دي اگر چې د الله په ټولو حکمتونو باندې انسانان نشي پوهېدلی خو په هر یو کار کې د الله خپل حکمت ته حکیم ذات دی